أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، څنګه یې؟ الله مو ښاد آباد روغ جوړ لره، چېرته چې یم الله مو خوشحاله لره، الله مو په خپل حفظ و امان کې لره. ستاسو د وړاندې بهترینه وظیفه ذکر کومه. نن سبا اکثر خلک په څه ناڅه بیمارو کې مبتلا دي. هر یو کس ته تقریبا څه ناڅه مشکلات دي د بیمارو د وجې نه. په دغه سلسله کې زه ستاسو ته نن د ګردو د بیمارۍ دپاره یو ازموده وظیفه، یو تجربه شوې وظیفه هغه ذکر کومه. هغه وظیفه چې هغه 100% په ګرنټۍ سره کار کوي او هغه ذکر کول غواړم. زه یم چې د هغې په ذریعې سره تاسو مستفید شئ او تاسو هم ته فایده والئ او زموږ یو مسلمان ورور ته بلکې انسانیت ته دې څه ناڅه فایده ورسي او الله رب العزت د دې وظیفې په ذریعې سره یو کس ته هم شفا ورکړي، نو د هغه زموږ دپاره ډېره غټه خبره ده. راځو وظیفې طرف ته. وظیفه څه ده؟ اوس یو کس دی، هغه ته د ګردو مسله ده او دا مسله کمه ده، زیاته نه ده، معمولي مسله ده. هسې دردونه وغیره پرې راځي، نو هغه به سلوکي چې د قرآن کریم د لومړۍ سپارې د آیت کریمه وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. دا آیت کریمه د 314 پیرې نه 333 پیرې 333 پیرې دا دې ولولي او په اوبو باندې دم کړي، په دومره اوبو باندې چې هغه دې 24 ګنټو ته رسېدی شي، دومره اوبو باندې دم کړي، هغه دې وڅښي. یوې هفتې پورې دا عمل کوي، یوې هفتې پورې روزانه 333 پیرې دا آیت کریمه لولي او بیا دې څه کوي، په دومره اوبو دې دمګوي چې هغه د 24 ګنټې کېږي. سبا بیا دغه شانتې کې عمل، بیا بله ورځ دغه شانتې کې، نو انشاءالله هفته کې به الله رب العزت ته دا تکلیف ختم کړي. اوس که دا تکلیف د دې نه زیات دی، نو بیا به دا تعداد به لږ سیوا کړي، بیا به د آیت کریمه وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ دا 555 پیرې وي، 555 پیرې به دا آیت کریمه وي او په دقې رنګې اوبو به یې دموي چې د 24 ګنټې کېږي. دا عمل به یوې هفتې پورې جاري. اوس که بل یو مریض دی، د هغه تکلیف دې نه هم سوا دی، مثلا ډاکټر ورته بیخي وایي چې ګردې ختمې دي، اپریشن به کول غواړي وغیره، ډایلاسیس باندې پروت دی، آخري مراحل یو آخري سټیج کې دی، نو هغه به دا تعداد نور هم سیوا کړي. هغه به 1011 پیرې وي، 1111 پیرې به دا آیت کې وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ دا آیت کریمه به 1111 پیرې وي او په دقه عمره اوبو به دموي او یوې هفتې پورې به دا عمل جاري ساتي. چې دا عمل وکړي نو الله رب العزت به ورسره انشاءالله د دې قرآن کریم د دې آیت په برکت سره هغه صحت ورکړي او د هغه بیمارۍ نه به الله رب العزت هغه ته نجات ورکړي.